رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر بودر جهان هر كسرا خيال مودر جهان هر كسرا خيال مرا هست درد الخيال محمد. درود شريف. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. زمائزانن 21 मार्च 2025 मुंजामी मस्जिद बैतुल मामूर की द जुमे द इज्तिमा फनिस्बत राजमयु जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम होते अज़ल बयान को बनी इसराइलों की दासी او کس تیر شوی دا چه اسلحه اوگی تواچول دا اللہ لارکی جہاد کو مسلسل زر میاشتی جہاد کو تو رازم عبادت شپا کی بھی عبادت کو ورج کی بھی جہاد صحابہ کرام حیران شو و پریشان شو. صحابہ ویل یا رسول اللہ زمون خو عمرنا دمرنا دی زمون عمرنا خو ما بین 60 الى 70 وقل من يجاوز ذلك زمون عمرنا خو شپیتا او یا کال مینس کی دی چلک داسی وچ دا دین اور واوڑی
نو هغه چې مسلسل زر میاشتې عبادت کو مونږ خو د هغه مقابله نشو کړی. صحابه هغه خلق خدای ته خوښ، د صحابه اوښکې بیا الله وچولې. صحابه ته تسلی الله ورکول. ډایرکټ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د وحی کیفیت شروع شو. وحی چې براتله کله به داسې کیفیت چې د شهدو د مچیو په شان بنګ بنګ اواز بو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به خوله راله. د وحی کیفیت شروع شو. صحابه کرام خوشاله شو چې بس د بره نه جواب را روان. او دا د دې صورت شان نزول د قصه. ډایرکټ جبرئیل امین راغی چې محبوبه صحابه ته خپل امت ته تسلی ورکړه. دا صورت یې راوړه چې انا انزلناه فی لیلة القدر. محبوبه بشک قرآن پاک چې ده دا مونږ د عظمت په شپه باندې نازل کړی ده. د قدر یو معنی عظمت شرافت. دا قرآن پاک محبوبه ما د عظمت د شرافت په شپه باندې نازل کړی ده. اوس د مزید عظمت لپاره الله فرمای چې وما ادراک ما لیلة القدر. محبوبه تا تصفت ده تا تفتن لگی چی لیلت القدر عظمت والا شپه چی داغت سنگ دا کم دا. اس دا عظمت والا شپه کی میں نازل کرائی دا میاشت کم وا شپه خود عظمت وا میاشت کم وا. میاشم دا میاشو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محبوبه دا میاشت دا رمضان میاشت داسی عظمت والا میاشت داسی دا برکتنو میاشت انزل فيه القرآن. هذا برکت کتاب قرآن پاکم دی میاش کی نازل کړي شوی دا. میاشتم دا عظمت تا قرآنم عظمت والا دی میاش کی نازل کړي شوی دا. بیا قرآن اس قرآن څه شی دی؟ قرآن هم بزرگ کتاب ده. قرآن مجید علا ورته ویلی دي
بل هو قرآن مجید دا رمضان کی چھ نازل شو محبوبہ دا ابو ذر کتاب دا قرآن اس راغی دا کم زائنا قرآن دا کم زائنا را نازل شو کنا فی لوح محفوظ دا دا لوح محفوظ نراغی چو دا اوو اسمانو دا فاسد کنا دا چا دا طرف نراغی اللہ وی زما دا طرف ما در نازل کو انا انزلناه ما در نازل کو دا چالاس کی میوار کو کنا راوڑل والا چوکو کنا نزل به الروح الامین محبوب آغا امین فرشتہ جبریل امین لاس کی میوار کو کنا چا باندرا نازل شو کنا علا قلبک محبوب استا پڑ مبارک میں در نازل کو میاشم عظمت والا در رمضان میاشت قرآنم عظمت والا چکم زین راغلی دا لوح محفوظ اغم عظمت والا خدای عظمتن والا ذات چاچراو جبریل امین اغم عظمت والا فرشتہ دا چاہتان دی چرا نازل شکنا اغم عظمت والا پیغمبر سردار انبیاء سردار دو جہان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دکنا مولانا جامعہ چاہتا فوس کو چارت در دل شما محبت کیست ستالکی دا چا محبت تا مولانا عبدالرحمن جامع جواب ورکو چبوت در جہان ہر کسی را خیال بود در جہان ہر کسی را خیال مرا ہست در دل خیال محمد مرا ہست در دل خیال محمد مولانا عبدالرحمن جامع دار چال کے دار چا ذہن کی او سوچ چا سری محبت وے لیکن زمان کی سرد محمد عربی محبت قرآن عظمت والا دا او عظمت والا شفکی نازل شو 27 رمضان دا رمضان مبارک وشتم اشفا چه جبریل مکمل قرآن پاک دا اول نا تر آخر پوری دا لوح محفوظ نے راوڑ دی اول اسمان بیا دا اول اسمان بقدر ضرورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی لگ را نازلے دی را نازلے دی 23 سال کی مکمل شو درویش کالا کی قرآن پاک مکمل شو اللہ فرمائی وما ادراک ما لیلۃ القدر محبوبت تچپوئے گے تا تچفت دکنا چاغ لیلۃ القدر چشیدہ دا ابهام دا تعظیم لفارد
لکه ته زمانه د یو شي تفوس وکړې زه دغه شي قدر عظمت ستا اړه کې زیاتومه بیا درته وایم چې مړه ته په دې څه پوهېږې چې هغه څه شی و که نه ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر شپکی عبادت کول د زرو میاشتو د عبادت نالوی بهتر د کنه داسې زر میاشتې چې هغو کې ليلة القدر نه کنه دا امت الله تخوخ امت او بهتر امت کنتم خیر امه حضرت آدم علیہ السلام نے رواله عیسیٰ علیہ السلام پوری 1,24,000 انبیاء کرام تیر شوی دی دا یو پیغمبر امت تا خدای بہتر امت ندیوی دا جناب رسول اللہ امت تعالی فرمائی چی کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر علماء لکی چی دا لیلۃ القدر دا فضیلت دا نعمت دا آدم علیہ السلام نروال عیسیٰ علیہ السلام پوری دا یو پیغمبر امت تم خدای نور کرے دا یو پیغمبر امت تم خدای دا لیلۃ القدر فضیلت نور کرے دا صرف دی امت اللہ ور اللہ فخبر فرمائی چاہ اسرائیلی تا زرمیاشتی جہاد کو کرنا تاسو کده لیلۃ القدر کی دا یو شپکی عبادت اکڑی دا غدا عبادت نه بہتر بیا کدا سی مسلمان وی دا سی مسلمانان مشتبه مقدس مکہ چه لیلۃ القدر شپه وی او جہاد کی بہم مصروف ہے اہل فلسطین اگورا یمن والا اگورا شام والا اگورا رمضان میاشت دا شپا ورد دی مصروف دی جہاد کی اس دی شپا کی چکی گی چوک راجی زمون دا تماشی لفارا چوک راجی یو لیڈر راشی تاسو منډه ور وهی دا لیډر تماشیت کار څومره رشوی د یو بل په وګور ته درېږي چې دا لیډر یو ځل داسې وګور قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ لیڈر وګور اوس د دې لیډر عظمت قدر ستاړه کې ده دغه شپه کې موږ ټول لیډران یو دغه شپه کې هر مسلمان سړی هر مسلمانه ښځه لیډره ده ځکه زموږ تماشې له څوک راځي د جبریل امین قیادت کې د هغو واړو اسمانو فرشتې راځي تنزل الملائكة والروح فيها اللہ وی فرشتے را کوزی کنا دیش پاکی کنا دا جبریل امین قیادت کے فرشتے را کوزی شے کچرت یو مسلمان سڑا یا خز انفرادی طور عبادت کی مصروفی کنا یا اجتماعی عبادت فی کنا
فرشتي داسې ورته ولاړې وي تماشه یې کړې که نه تماشه یې کړې هلته ځانونه ملامتوي دې زړونو کې ځانونه ملامتوي چې د آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې خو چې الله مونږ سره مشوره وکړه مونږ خدای ته الټه مشوره ورکړې وه چې اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس مخالات مشوره ورکړې وه چې خدای تاغه مخلوق انسان پیدا کوي د ځمکه کې کنه چې فساد بکړي کنه د یو بل وینې به تویوي ناحق قتلونه بکړي کنه موږ ستا پاکي بیانوو سره د حمد نه کنه الله ویل چې نه صرف پاکي نه ده سبحان الله وبحمده صرف دا ویل ندی کنا داسی مخلوق پیدا کوم انسان چې د رمضان میاشت به کنا هغوی به جهاد کړي کنا فرشتو په تاسو خو جهاد فرض نه ده ځکه تاسو کې عقل شته خواهشات در پکې نشته کنا دا مخلوق پیدا کوم چې بیا زما لار کې د جهاد وکړي ګوره د رمضان میاشت فلسطین والا شام والا یمن والا جنگيږي دا د رمضان میاشت وا اولسم رمضان کنا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر عمر عثمان 313 صحابه کرام میدان بدر کې دشت سارا کې ولاړو میاشت رمضان و د بدر میدان ته چې استاد اسه وګوره غبرهټ بدر باندې راشه چې خدای دا خو خالره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم 313 صحابه میدان بدر کې ولاړ دي دروځه د میاشتې اولسم تاریخ دا د خدای لاره کې جنگيږي صحابه چې وکتل چې یا رسول الله من خو 313 دا ابو جهل فوج 1000 دا من سره نه تورشتا نه اسو نشتا نه ډالو نشتا کنه هغوی سره خوار څه ډېر دی مونږ کم یو کنه جناب رسول الله تصواب ولا غوندې د چمړې خیمه جوړه کړې وه جناب رسول الله د خیمې نه راوتی لاس یې اوچت کړو ویل خدایا اللهم ان شئت ان تهلك هذه العصابه من المؤمنين او خدایا کته دا غواړې چې تر قیامت پورې په مقدس مکه باندې ستا عبادت کولو ولا فاتن شکنا نو دا زما 313 صحابه شهیدان کړه او کته دا غواړې چې تر قیامت ستا عبادت شروع وي هر شعبه کې نو دوی غالب راوله دوی له فتح ورکړه جناب رسول الله لاس اوچت کړی دی کنه چادر مبارک شاته پرېوت الله مونږ ته فرمایي چې دا اسانه جنت نشته کنه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله متى نصر الله. تاسو دا خیال دا چې داسې مفتکی به جنت ته لاړ شو ولې د انبیاء کرامو د ایمان والو د جناب رسول الله مثال تاسو ته نه در راغلی چې هغوی تل وږي هم رسېدلې وې سختیان یې هم ورته رسېدلې وې دشمن چپه به ورباندې راله دغه ځای نه به یې شاته وخوځول که نه وزلزلو تردي فوري حتى يقول الرسول تردي فوري جناب رسول الله لاس اوچت کرو چادر مبارک شاتا بدر میدان کی خاورو کی فریوت کنا پیغمبر ویل متا نصر الله متا نصر الله متا نصر الله خدای استا مدد بکل راځي بدر میدان کی جبریل آغی اللہ اللہ منا خبردار اللہ ان نصر اللہ قریب خبردار د خدای مدد را نزدې در روان دا ډایرک شروع شو کنه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون بدر میدان کی میں تاسو مددو کو تاسو کمزوری وئی تاسو 313 وئی دشمن 1000 مسلحو کنا تدی لفارچ تاسو شکر ادا کړی کنا بیا تسلی لپاره می څه شی در اولېږلی إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين ب1000 من الملائكة مردفين شروع کیا لا اعلانو کو 1000 فرشتے میں در اولے گلے بیا لاویل 2000 میں نور زیاد تکڑے 3000 میں در اولے گلے بیا لا فرمال بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين یوم مشرک سردار ابو جال تفیغام را اولی ویچ ابو جال زستا مدد تدروان یما لو الخیر دکاغ سردار دا ابو جال مدد تر آغای زبط وزر نور در اولی غما 5,000 پرشتی میں در اولی غلے مصومین نشاندارا دا ټولو پرشتو پسر باندې پټکیو کنه مناسب وي چې په بدر جنگ د کافران ټول د مکې نه راځي جنگ له ملائکې راځي په بدر جنگ د کافران ټول د مکې نه راځي جنگ له ملائکې راځي اللہ دے ملشد کفارو پیچ پی راضی جنگ لملائکے راضی رسول اللہ دا جنگ مرد میدانا جنگ لملائکے راضی
دروجه میاشتا اولسم تاریخ دا د مدینه منوره سعودی عرب گرمی دا د بدر میدان دشت سارا دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد د جنگ کمان یلاس کی دا نارمی داو چه داش مسلمانانو مشتا چه میاش پام دروجی وی لیلت القدر شپب هم وی او جهاد کی بولاړي فلسطین والو ته وګور لو يتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم دغشبا کی پرشتے را کوزیگی دا اووارو اسمانو دا جبریل قیادت کی مسلمانانو باندې داسې تیریږي چې مسلمان انفرادی حالت کی عبادت کی مصروفی یا اجتماعی کیفیت کی فرشتے داسې تماشا کړي تماشې ته راځي ورته ګوري دا فرشتے ځان سره خیر و برکت راوړي سلام هي حتى مطلع الفجر فرشتے پا مسلمانانو تیریگی یسلمون ویصلون یسلمون ویصلون فرشتے مسلمانانو ته سلام کړي چې تاسو تراو باندې ولاړیا تهجد کیا تلاوت کې مشغولای کنا فرشتے سلام هم درته اچي کنا دعاګانې هم درته کړي اوس کته ما خو د فرشتو سلام چرته نه دا اورېدلې 60-70 سال کېږي چې زه روژه نیسم خو چرته مې د فرشتو आवाज نه ده اورېدلی دا ولې دا ځکه خدای نه در اوروي سلام فرشتې درته کړي دعا درته کړي داسې درته ګوري د جبریل قیادت کې په زرګونو فرشتې درته ګوري خدا سلام تا ته نظر اوروي فرشتې ته نه ګوري که سلام دی واورېدی بیا به ته د خدایي دعوه وکړې د نبوت دعوه به وکړې بیا به د دنیا نه کافر لاړ دې کې د خدای دا حکمت خیبر پښتونخوا وګورئ ملاګۍ غوندې د حدیثو نه انکار وکړو د قبر د عذاب نه انکار وکړو هر څه نه انکار وکړو لاړ اوس په قبر کې څه د قبر د عذاب نه انکار وکړو خیبر ایجنسی والا د حدیثو نه انکار وکړو د تراغون انکار وکړو قبر کې عذاب نشته اوس قبر ته ورای قبر کې به اوس داسې شي داسې بم نه دغه به اوس فرشتو आवाज کما ہوتا ته خدای را واوري بیا خو ما ہوتا د خدای دعوه به وکړو یا به د نبوت دعوه وکړو بی وقف یو دو ټکی وایي عقل یا نه بیا د ټول دین نه انکار وکړو استاد محترم شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب المشهور بدر بابا دارالعلوم حقانی اکوڑا خطا کی بے منتویل سبق کی احادیث و قرآن درس کی بے ویل بچوانو چو ملیان شئی چی علم هم یو چی ٹھانگ بھی چی علم یو چی ٹھانگ در سروی نو عقل بلس من ور سرکاروی چی یو چی ٹھانگ دی علم بھی لس من بور سر عقل کاروی دا دی بی وقفو
علم هم یو چټانګ نو عقل یو نه کله دار څه انکار وکړو او بیا زمون داسې ملک ده که چېرته د چا خر په جلوس کې مردار شي هم وایي شهید شو هم وایي شهید شو ټول شهیدان وای پرتوک دې سوړې سوړې راوړ پرتوک دې سوړې سوړې راوړ چې هر سوړ دې ګنډم جړا راځي سر د سنډا سرمند میخه دورځي شیخ د شپې وحید بل معلومه فرشتي مسلمانانو ته سلام کړي اوس دا برکت د دې شپې د کم وخت نه تر کم وخت پورې کنا حتی مطلع الفجر دنور پریوتو سر د لیلۃ القدر برکات شروع شي د صبح صادق راختو پورې اخره ټکای واوري او بزرگ نه چاته پوسو ویل حضرت خلق دا لیلۃ القدر یادئی لیلۃ القدر چیست لیلۃ القدر څه شی بزرگ ورته ویل مولانا روم فرمای علیه رحمه چې ای خواجه ای خواجه ای خواجه ز شب قدر چه پرسید هر شب قدر است تو اگر قدر تو دانی بزرگ ورته ویل د شب قدر بارکی څه تفوسونه رانه کړې هر شب قدر است تو اگر قدر تو دانی داستا شپې ته او یا کال عمر چې دې د کنه ستا هر شپه چې ده هغه ستا لپاره لیلۃ القدر د کنه حافظ الفوری رحمه الله رحمان بابا پسی 2 نمبر شاعر ده حافظ الفوری رحمه الله چرته دیوان حافظ الفوری لیدلی ده مولانا سات ما ویلته دا شعر اوخی مولانا صاحب یو شعر تقریر کی وایو مولانا بجلیگر صاحب رحمه الله بیا رست سرناس مال مولانا سات دا شعر راتوای زمي په کاغذ ولیکم کاغذ قلم مې راواخست ما تین ځواني مرګ شي بیا څه کړې مالا جمعه کې چې دې شعر وایو هغه شعر راته وایي زه به ولیکم دا شعر ته قتل به د سینه کې داسې وواله ویل ځواني مرګ شي دا شعر د حافظ الفوری دیوان کې ده حافظ الفوری دیوان ځان لواله قصه خانه کې دا شعر نه ډک د بالا معنی نه جمعې مونږ چې فارغ شو منډه مې کړې قصه خانه کې ډایرک نه ځان لواخست رحمان بابا پسې د دومره درجه سړی د حافظ الفوری ډېر لوی شاعر تیر شوی تاسو د خپلو پښتنو بزرګانو شاعرانو هم پته نه لګي چې دا کم شاخی تاخی زامن چې پښتو ژبه کې کم د شاخی تاخی زامن شاعران وي دغه باره کې درته فتح ده د بزرګانو فتح نه درته لګي حافظ الفوری فرمای چې هر ساعت د عمر شب قدر ده فقدر شپوم نه هر ساعت هر سکند
هر ساعت د عمر شب قدر د فقدر مزایک و د عزیز عمر ساعتونه په پوه شئ په دا شعر باندې هر ساعت د عمر شب قدر د فقدر مزائق ود عزیز عمر ساعتنا مزائق ود عزیز عمر ساعتنا طول عمر دی تیر کو پا ابو کی تلا خبر نشویل مطلب طول عمر دی تیر کو پا ابو کی تلا خبر نشویل مطلب تشیشم نیشار بے خبر نشویل مطلب دروجی میاش رو دا چاپا چک باندی میاش تیر اکڑا چاپا سنوکر باندی تیر اکڑا ستا کور د میر دین جماعت چستا مسلمان ستا بیغلغر کشستا مسلمان تا خود اغا پیغمبر امتی دا صحابو پا نقش بتلے چه صحابو با چزد کول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم دی کفارو لرخ تیاری اکڑی کنا اسلحی ورطا تیاری اکڑی کفارو تا ٹریننگ ورطا اکڑی کنا ترهبون به عدو الله وعدوكم دی اسلحو سربا تاسو خپل دشمنانم یروي علاوه زما دشمنان به هم یروي کنا چا کفار دی تانا اسلحه کفار واخستا د سنوکر ډنډه لاس کې درکړه کنا اسلحه د لاس نه درنه واخستا د کرکټ بلای لاس کې درکړه لوی نوجوان د اتوار فورز د چوټي فورز شاته به دومره بکس اچول یوي کنا بل به پتخراج وړاند کړي وي بل به لاس کې وي چرته به د آزاد نه آزاد ګروند ګوري کنا هلته به بیا پتلون اچول وي پتلون کې به جفت تاکړي جفت تاک او روان به ګن به ورځي اوس به میداني جنگ کې ولاړ او بغیرت قامه او بغیرت لاړ شي کنه فلسطین آزاد کړي کشمیر آزاد کړي کنه لبنان آزاد کړي کله فلسطین یا در نه کټ کو کنه لبنان یا در نه کټ کو کنه داسې وخت براش کنه عمان بوم در نه کټ کړي یو بدل نه کټ کوي کنه پتا باندې بوم راشه ستالاس کې سنو کردا لاس کې دی بالا د کنا پتلون دی اچولای د ورتناسته چې جی روشن خیال د کنا او لوگ چھال پر چھڑ گئے ہم تو پیچھے رہ گئے تو خدا سے پیچھے پات شوی چی اسلحہ اد انبیاء و زینت ید لاس ندر نگو استیکنا او بلے ملے لرگی پلاس کے در کرو چال ورشم اجام چال ورشم اجارم چی اسلام تین اغوارم مسلمانانو نن خرس کړی خپل بوستان دا نن غریب هغه اسلام دا مسلمانانو اسلام هم خرس کړی دا د اسلام لباس هم خرس کړی دا هر څه خرس کړی دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين